د خدای او د رسول او د سنتو بې خبره زمونږ د دې زړونه دي پورته کړلو خړه. د هر پښتون زړه غواړي چې وجود درله ټوټې کړي. د هر پښتون زړه غواړي چې وجود درله ټوټې کړي، چې ستا په دې کچه ځوانۍ د اور بلې لمبې کړي. کړۍ چې د غوړو سور کړي او تا پکې ګزار کړي. کړۍ چې د غوړو سور کړي او تا پکې ګزار کړي، چې ستا غوندې بې پته د خوبونو نه بیدار کړي. چې داسې بې ضمیره بل پیدا نشي په قام کې، چې داسې بې ضمیره بل پیدا نشي په قام کې. ته لاړ شې یو ماشومې له ژوند ورله نیلام کړي، چې داسې بې ضمیره بل پیدا نشي په قام کې. ته لاړ شې یو ماشومې نه ژوند ورله نیلام کړي. د مور د زړه د سړکو او د درد ځان خبر کړه. د مور د زړه د سړکو او د درد ځان خبر کړه. ځان اووجنه پانسي که ځان د تنه جدا سر کړه. مونږ څنګه په ځان ننګ وکړو چې مونږ پښتانه یو. مونږ څنګه په ځان ننګ وکړو چې مونږ پښتانه یو. راپاسو په تا جنګ وکړو چې مونږ پښتانه یو. د ذاته دی خبر یم چې پښتون د پښتونخوا یې. د ذاته دی خبر یم چې پښتون د پښتونخوا یې. ناپوهه بې احساسه بې غیرته بې حیا یې. برباد شي د پښتون قام دی جامه کړله بې رنګه. برباد شي د پښتون قام دی جامه کړله بې رنګه. ته داسې خدای را لوی کړې بې ننګي وکړې بدرنګه. بیا داسې بې ننګي چې د چا ذهن پې کار نه کړي. بیا داسې بې ننګي چې د چا ذهن پې کار نه کړي. هغه هم حکومت دی چې سینه درله غار نه کړي. تا داسې د شیطان په لمس ځان عادت کړی. تا داسې د شیطان په لمس ځان عادت کړی. ته داسې د پښتونولۍ پرې کوې جړې. ارمان دی پښتنه یم خو بې وسه پښتنه یم. ارمان دی پښتنه یم خو بې وسه پښتنه یم. دا زړونه مو جوړېږي ستا له ټسه پښتنه یم. دا سترګې پښتنې دي د کارغانو د خوراک شه. دا سترګې پښتنې دي د کارغانو د خوراک شه. لحد کې ورځې شپې دي د مارانو د خوراک شه. راتنګ در باندې قبر شه هډوکي دي ټول مات شه. راتنګ در باندې قبر شه هډوکي دي ټول مات شه. چې خلاصه پښتونخوا شي درنه نوم دي هم میراث شه. سو داسې ماشومان چې دا ټول درندګانو عزت ورله تالا کړي دغه څنګه ظالمانو. پشمار د 18 کالو دغه ماشومانې بدن ورله ټول اوچې چې ګونې کړي ورله ورانې. نو د هغې مور د زړه آهونه خو لږ واوره. د هیڅ دې پاتې نه کړه فریادونه یې لږ واوره. دنیا کې داسې یو رشته د ګټې پاتې نه شوه. مرګې راله پکار دی. آخر دا زندګي څه شوه. خور هم په خپل کاله کې اوس رور نشي ځایولی. آخر زمانه شو داسې وخت په مونږ راغلی. اخلاص سوچ دې راغونډ کړه. د نن دور انسانان دي. اخلاص سوچ دې راغونډ کړه. د نن دور انسانان دي. د بل عزت تغله دي. د عزت خریداران دي.